رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم د انسان د خپلوانو د اهل و عیال د بچو د ورونو د خاندان د مال د دنیا د جایداد چې کله انسان ته مرګ راشي د دوه جانو سردار یو مثال ورکوي. رسول الله مبارک مثال دغه د تاسې د دنیا د ژوند او د خپلوانو د مال او دولت چې د یو سړي درې ورونه دي، نو چې کله دته مرګ راشي دی په هغو درې ورونو کې یو ورور ورته راشي دته دی سوال پرې وکړي چې د ما وروره د ما په حال خو ښه خبر یې ده، یعنې زړکدن مې ده، نو ته ما ته په دې حال کې څه کومک را رسولی شي؟ د ده د مرګ ټیم راغو یو ورور ورته راورسېدو، دی خپل ورور ته یې چې د ما وروره د ما په حال باندې خو ښه خبر یې ناجوړه یم، نو په دې حال کې ته ما ته څه کومک را رسولی شي؟ څه به را سره وایي؟ ورته وایي چې زه خو له تا سره دومره کړای سم، در سر درته ناست یم، د تا چې کومه هغه علاج په ما باندې ضروري ده خپل وسه سره د تا علاج کمه، او چې کله د الله امر وشي د تا روح پرواز شي نو بیا په ما باندې ضروري ده زه تا ته غسل درکړم، زه د تا لپاره د کفن بندوبست وکم، بیا به زه د تا جنازې ته وږه ورکم، جنازه به دې واخلم، څه به زه در سره روان سم، څه به نور خپلوان راسي، وږه به درکو، جنازه به درکو، قبر ته به دې وسپارو، چې کله م ته قبر ته وسپارلې تر دې جا پورې زه د تا ملګری یم، په مخ نسم در سره تللی، در قبر پورې راورسېدل په مخ په قبر کې یو سیکنډ نسي ورسره تېرولی، قبر ته نسي ورکته کېدلی، د قبر په حالاتو په ثواب او په عذاب نسي ورګډېدلی، در دې جا پورې رالو واپس ځینې ولاړل، اتې ورته در دې جا پورې د تا ملګری یم، په مخ زه نسم څه در سره کړی. رسول الله مبارک ای د ما صحابه کرامو دغه ورور چې کوم ده زه چې مثال در کومه دا د ده خپلوان دي، بچیان یې دي، ورونه یې دي، عزیز و اقربا یې دي، دا در دې جا پورې. صحابه کرامو څه یایي په دې باره کې؟ دوی ورته یا رسول الله که در دغه جا پورې یو په مخ نسي را سره تللی څومره ښېګړه خو نه ده. صحابه کرام ورته یایي چې خپلوي در دې جا ختمه سوه په مخ نسته چې شی او د بیا زه به په قبر کې پروت یم او دلته یې پرېښولم د چا والا د خوند خو یې ونه کوی. رسول الله مبارک ورته یې راسئ بل ورور درته بیان کم، بل ورور یې ناست دی، هغه ته یایي چې ته د ما په حال باندې ښه خبر یې، ته له ما سره څه کړی سې، څه ښېګړه را رسوی سې؟ هغه ورته یایي چې د ما تعلق له تا سره د تا در ساه پورې ده، چې کله د تا ساه وختله ما او د تا تعلق ختم شو. هغه اول ورور خو ورته ویل غسل به درکم، کفن به درکم، جنازه به دي، وږه به درکم، قبر ته به دې یوسم، قبر به در تیار کم، چې کله د قبر حال د تا شروع سو زه به در جنې راسم، بیا زه څه نسم در سره کړی. دا بل ورته یایي چې نه ما او د تا تعلق در دې پورې ده در څو پورې چې د تا دغه ساه چلیږي. صحابه کرام ورته یا رسول الله دې خو نو یمه خوند نه وکړي، دا خو ډېر پاته سوی، د دوه جانو سردار ته دغه د تاسې مال ده چې جګړې پې کوي په دنیا کې، یو بل سره خفه کوئ، خپلوي ختموئ، یا کال کال له یو بل سره نه غږېږي، یا جګړې کوي، خپل عزیزانو خپلوان سره خفه کوئ، دا د تاسې هغه مال ده چې کله د تاسې روح پرواز وله د ده رشته در سره ختمه سوله. که ټوله دنیا د تا یم کټ سو درجې پاته سو، که یو سفری د تا یم درجنې کټ سو درجې پاته سو، که د بنګلې او پلاټونه او بټۍ او مارکیټونه کټ سو درجنې پاته سولو، بس د تا در ساه پورې در سره ملګري وو چې ساه دې وختله دا شان درجنې پاته سوله تا جنې. دوی ورته یا رسول الله چې موږ یو بل سره پې خفه کوو څومره خوندور شی خو بیا نه ده دا مال چې در ساه پورې را سره ده او په مخ نسته. اخري درېیم ورور تقریر ختم، رسول الله مبارک ورته درېیم ورور سره ناست ده، دی ورته یایي چې ته مې ورور یې څه به را سره وکړې؟ دا یو مثال رسول الله ورکوي چې ته م د ما ورور یې په دې حال کې به څه را سره وکړې؟ هغه ورته یې چې زه د انورو غوندې نه یم چې در ساه پورې به در سره یم، زه د انورو غوندې نه یم چې صرف غسل او د کفن او در قبر پورې به در سره یم، نه چې قبر ته ولاړ چې زه دې په قبر کې ملګری یم. سبحان الله محبت سره وایي چې قبر ته ولاړې په قبر کې دې ملګری یم، په آخرت کې دې ملګری یم، په میزان دې ملګری یم، تر اخره در سره روان یم. یا رسول الله دغه څه شی دی؟ هغه د تاسې عملونه دي، د تاسې اعمال ده، د تاسې نیکي وي دي چې کله قبر ته ولاړې. ما حدیث د رسول الله درته بیان کوي چې لمونځ به در سر درته ولاړي، روزه به ښي لاس ته درته ولاړئ، زکات به د چپ لاس ته ولاړي، پښو خواته به د تا نورې نیکي وي، عملونه به درته راشي. رسول الله مبارک یایي چې دا درېیم ورته یایي چې نه د ما ملګرتیا در ساه پورې نه ده، د ما ملګرتیا صرف در قبر در کفن پورې نه ده، په قبر کې دې ملګری یم، در قبر وردورې په آخرت کې دې ملګری یم، په قبر کې هم د تا لپاره عملونه سراغ وګرځېدل، په آخرت کې چې کله د تا عملونه تلل کېږي دغه درېیم رسول الله یایي راسې د تا د نیکیو په لړ کې به کېږي.